نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله العظيم. واجب الاحترام معزز السامعين الله رب العزت قرآن مجید کی فرمائی یا ایها الذین آمنوا ادخلوا في السلم کافة، تاسو په اسلام کې داخل شئ پورا پورا. دا تاسو د زندګۍ دپاره کامیابۍ ذریعه ده. که انسان غواړي چې زما زندګي دې کامیابه شي په دواړو جهانونو کې، الله فرمایي دا دې په اسلام کې خپله زندګي جوړه کړي. مطلب دا دی د دې آیات مبارکه چې الله فرمایي چې کم قوانین الله رب العزت مقرر کړي دي، کم قوانین پیغمبر علیه السلام بیان کړي دي، انسان به د خپله زندګي د هغې موافق جوړوي. داسې موافق به جوړوي چې که انسان یو ګاډي کې ناست او دا لاس بار کې د ګاډي نه د سیټ نه لاس بار کې او بل ګاډی به راشي دا لاس پتې وي دا به دې کټ کړي. دغه شان مثال دار اسلام دی. ته به د خپله زندګي د اسلام د قوانینو موافق جوړی، هله به ستا زندګي کامیاب وي. او که ته د خپله زندګي د اسلام موافق نه جوړی نو بیا انسان ګمراه کېږي. دې وجې نه چې کوم یو انسان هم دا د اسلام یو مخالف کار کوي، دا د یو اسلام د یو رکن مخالف کار کوي، نو موږ له پکار دی چې د هغې سره تعلق ختم کړو. موږ له پکار دی چې د هغې مخنیوی وکړو، هله به انسان زندګي جوړېږي. تاسو به اورئ چې پاکستان کې د ټرانسجنډر چې کوم بیلو هغه پاس شوی دی. مطلب دا دی چې جنۍ به د جنۍ سره او هلک د هلک سره واده شي کولی. دا بیل پاس شوی دی. نو محترم مسلمانانو ورونو، په قرآن مجید نه خو صراحتا معلومیږي، د احادیث مبارکونو صراحتا معلومیږي چې دا کار مکمل طور باندې حرام دی. چې هلک د هلک سره واده کول، د جنۍ د جنۍ سره واده کول، دا خو د قرآن او د حدیث د وجې نه هم حرام دی. د انسان ذهن هم نه مني دا داسې وشي، دې د وجې نه دا حرام دی. نو که دا بیل پاس کېږي موږ له پکار دی چې موږ یې کلک مخالفت وکړو، خو د هر شي په ذریعه باندې، خو د میډیا په ذریعه باندې، خو هر شی په ذریعه باندې موږ له پکار دی چې د دې مخالفت وکړو. الله بس موږ نه په دې باندې خوشحاله شي. تاسو وګورئ دې ته، په دې کې الګ ته واده کېږي. دا څومره دا 72 تقریبا دا 72 واقعیس دی چې راځي چې الګ ته واده کېږي یا جنۍ ته واده کېږي. تاسو دې ته وګورئ. نو دا چې واده کېږي نو دا د انسان فطرت هم نه مني. دې د وجې نه موږ له پکار دی چې سخت مخالفت یې وکړو. الله به موږ باندې عذابونه نه راولي. څومره عذابونه راځي چې نه چې د کاڼو باران په موږ او تاسې باندې ونه شي. دې دین دپاره خلکو ډېر انتهایي سختې تېرېږي. دا داسې نه دی چې دا اسلام موږ ته داسې راغلی دی. قسم په خدای دې لپاره ډېرې لویې سختې تېرې شوي دي. حضرت سمیه رضی الله عنها دې چې کله دې ته وویل چې ته د اسلام نه واوړه، دا د اسلام نه ناخوتله. بیا ورته وویل د اسلام نه واوړه، دا بیا د اسلام نه ناخوتله. ابوجهل قرش په ده باندې ګزار وکړو، دا یې وشته او دا په منځ باندې دوه شوه. دومره سخت خو بیا هم د اسلام نه ناخوتله. دا ولې د اسلام نه ناخوتله؟ په اسلام، په الله او پر الله په رسول باندې ایمان راوړی و. نو چې غلط کار یې ولې چې ابوجهل ته د ایمان نه واوړه، دا د ایمان نه قطعا ناخوتله. ما ورته هم پکار دی په الله باندې ما ایمان راوړی، تا هم په الله ایمان راوړی. پکار دا ده چې ما ورته دواړه سره مخالفت وکړو. دا نه ده پکار چې ته ووایې چې هلکه د فلان ملا یا فلانې کس پکار ده چې هغه مخالفت ته راوځي که نه. نو ټیک ده هغه به مخالفت کوي، لیکن ما ورته پکار ده چې د هغه څه ودرېږو به. ما ورته پکار ده چې کله د اوټو وخت راشي ما ورته هغه له ورکړو چې هغه هغه ځای ته ورسي چې بیا خبره د هغه ځای نیسي. اوس که هغه خبره وکړي نو هغه خبره خو ځای نه نیسي. هغه اوس ما او ستا په شان د یو عام کس دی نن سبا. هغه څه خو څه جاب نشته، هغه خو څه باندې لګېدلی لا نه دی. نو خبره یې دومره چلیږي نه. دې د وجې نه کم کسان چې دا بیل پاس کړی دی نو هغه کسان خود ګناهګاران دي، لیکن چا ورله چې اوټ ورکړی هغه اوس په سر کې ګناهګاران دي. دی به ما ورته پکار دا دي چې ما ورته کوم غلط کار چې کېږي د هغه مخالفت وکړو. خو هر څوک یې کوي، خو خدای دې داسې کړي چې یو غټ کس ولې نه دی چې هغه دا غلط کار کوي. ما ورته پکار ده ما ورته ځان ته مسلمانان په الله او په الله په رسول هم ایمان راوړی دی. چې دواړو باندې ایمان راوړی نو چې غلط کار کوي ته به مخالفت کوې. زه به مخالفت کوم چې څوک ځان ته مسلمان وي هغه به مخالفت کوي.